د علم الصرف په قواعد او قوانینو کې زمونږ بحث روانو. نو د معطلو اته قواعد مونږ ویلو. نن به د معطلو د 9 نمبر قاعدې نه شروع کوو. نو د معطلو 9 نمبر قاعده جوازي ده او 2 اجزا لري. ها، قاعده نمبر 9 دا قاعده جوازي ده او 2 اجزا لري. اول نمبر جز قاعده په مثال کې یادو. خاطر خبره ما اوله کې کړې و چې کومه قاعده ته یادې د صرف او هغه قاعده چې کله ته په مثال کې وچلې دا قاعده ستا یادېږي، او چې کله دا قاعده په مثال کې ونه چلوله نو بس دا بهستانه هېرېږي. نو دا قاعده جوازي ده، جوازن به په دې کې مونږ دغه علال تعلیل کوو او 2 اجزا لري. جز نمبر 1 کې دا دی چې کله د ماضي مجهول د عین کلمې په ځای باندې واوی مکسوره راغلی وو نو د وو نه به ما قبل جوازن ساکن کولی شي او د وو حرکت به هغې له ورکولی شي. مثال لکه قیله، دا په اصل کې وو قویله. نو ګوره ماضي مجهوله ده، د عین کلمې په ځای باندې واوی مکسور راغلی دی. د دې نه مخکې دا کم قاب چې دی دا به جوازن ساکن کی، د دې وو حرکت به ما قبل له ورکي. نو کله چې د وو حرکت کسره ده دا د ما قبل قاب له ورکړه داسې، نو دا وو بعد الکسر راغی. نو مونږ د معطلو 3 نمبر قاعده ویلې وه، بیا پکې هغه چلیږي. کمه وو ساکن غیر مدغم بعد الکسر په یا سره بدلیږي. هغه میزان میعاد والا قاعده. نو هغه چې پکې وچلې د قیله ته جوړ شو. ها، څنګه قاعده شوه؟ کله چې د ماضي مجهول د عین کلمې په ځای باندې واوی مکسور راغلی د وو نه ما قبل به جوازن ساکن کولی شي، د وو حرکت به ما قبل ته ورکولی شي. د دې وو حرکت چې مونږ د قاف له ورکو دا وو بعد الکسر راغی په یا سره بدل شو، قیله ته جوړ شو. او په دې کې کته داس پکې جایز ده چې ته د وو حرکت ما قبل لور نه کوي، بلکې کله چې د ماضي مجهول د عین کلمې په ځای باندې وو راغلی هغه ته صرف ساکن کې داسې، نو په دې کې قول ویل هم جایز دي. ښه، او اشمام پکې جایز دی. اشمام وایي چې ته په پوزه کې وې دا به یو مجوید قاری نه بیا زده کوي. لکه مثال په تور باندې مال خو صحیح د هغې تلفظ راځي نه، خو به هر حال قیوله چې دا ته په پوزه کې وي اشمام دې پکې وکړو که نه. جز نمبر 2 کله چې د ماضي مجهول د عین کلمې باندې یای مکسوره راغلی وي، دغه څه شی واوی مکسوره. دویم جز څه شی دی؟ یای مکسوره. کله چې د ماضي مجهول د عین کلمې په ځای باندې یای مکسور راغلی وي د دې نه ما قبل به جوازن ساکن کولی شي، حرکت په ما قبل ته ورکولی شي. نو مثال لکه ګوره د بویعه ته وګورئ، دا ماضي مجهوله ده، عین کلمې په ځای باندې عین کلمې دا یا ده، د دې په ځای باندې دا یا مکسور راغلی ده، ما قبل با مون ساکن کا حرکت ما قبل ته ورکه جو بیعت جوړ شو. او که دغه حرکت ته صرف ساکن کې نو چې ساکن د کله کده ته ګوره بویعه چې دغه یا تاسب ساکن کړه دا خو بعد ضمه ده کنه. نو لہذا کله چې یا بعد ضمه راشي دا په او سره بدلیږي، نو بوعه پکې ویل شي او اشمام پکې کول شي چې بویعه. قاعده نمبر 10 د معطلو 10 نمبر قاعده وجوبي ده. یو جز لري، یو جز. هغه جز مثال کې یاد کړئ. کله چې د یو کلمې په اخره کې وو بعد الکسر راغلی وي نو دا به وجوبا په یا سره بدلولی شي. ښه، مثال ته وګورئ، دعیه. دا دعیه په اصل کې وو دعیوه. نو قاعده څنګه شوې؟ د کلمې په اخره کې وو بعد الکسر راغی، اخره کې طرف کې. دا وګوره دا کلمه ده دعیه، د دې په اخره کې وو راغلی دی په اصل کې چې نو دعیوه، نو دا وو بعد الکسر راغلی دی، وجوبا په یا سره بدل که دا به سوی دعیه. پس دا قانون شو، دا قاعده شو، قاعده وجوبي ده چې کله د کلمې په اخره کې وو بعد الکسر راغلی او بس دا وو په یا سره بدلی ښه وجوبا دعیه. قاعده نمبر 11 دا قاعده هم وجوبي ده او یو جز لري. ښه، او هغه دا ده چې کله د یو کلمې په اخره کې یا بعد ضمه راشي دا چې راغلی وو بعد الکسره. او قاعده نمبر 11 دا چې کله یا بعد ضمه راشي نو وجوبا په او سره بدلول شي. مثال لکه نهو، اصل کې وو نهویا، نو دا وګوره یا راغلی ده بعد ضمه، او کله چې د کلمې په اخر کې یا بعد ضمه راشي وجوبا به په او سره بدلول شي، نهو ته جوړ شو. قاعده نمبر 12 دا قاعده وجوبي ده او 2 اجزا لري. جز نمبر 1 چې یو مصدر دا مصدر د عین کلمې په ځای باندې وو بعد الکسر راغلی، قاعده وجوبي ده. کله چې د یو مصدر د عین کلمې په ځای باندې وو بعد الکسر راغلی دا به وجوبا په یا سره بدلی.
یو شرط ول کتابونو ذکر کړی دی چې په هغه مصدر چې د هغې په فعل کې اعلال شوی ښه نور تفصیل بیا په مراح الارواح کې شوی دی چېرې په فعل کې اعلال شوی مصدر کې به اعلال کېږي که په فعل کې اعلال نه شوی مصدر کې به اعلال نه کېږي وجودن عدمن هغه تفصیل ته نه ځو خو صرف مطلق نفس قاعده څه شوه کله چې د یو مصدر د عین کلمې په ځای باندې وو بعد الکسر راغلی دا به وجوبن په یا سره بدلولی شي په شرط د دې چې په واحد کې اعلال تعلیل په فعل کې اعلال تعلیل شوی مثال لکه قیام دا قیام په اصل کې سو قوام دلته دا قوام مصدر دی او د دې د وو د عین کلمې په ځای باندې وو راغلی دی بعد الکسره دا په یا سره بدل شوی دی قیام ته جوړ شوی دی او د دې په فعل کې اعلال شوی دی فعل کې په اصل کې سو قام غنه په اصل کې سو قواما وو راغلی دی او ما قبل ته فتحه د طالب سره بدل شوی قام نو په فعل کې ملال شوی دی مصدر کې ملال شو دویم نمبر جز کله چې یو کلمه جمع وي جمع او د هغې د عین کلمې په ځای باندې وو بعد الکسر راغلی هغه به وجوبا په یا سره بدلولی شي مثال لکه حیاض په اصل کې سو حیواض نو دا وګورئ وو راغلی دی بعد الکسره جمع د حیواد د حوض جمع د حوض نو دا وو بعد الکسر راغلی دی نو دا وجوبا په یا سره بدل شوی دی حیاض لکه څنګه چې قیام په یا سره بدل شو دا هلته حیاض دا په یا سره بدل شو خو دې لپاره یو شرط دا دی چې دغه وو دا به په مفرد کې ساکن وي ښه که دغه وو په مفرد کې متحرک و نو ګورئ بیا بدلول واجب نه دي بیا جوازي دي 12 قاعدې شوي د معتلو 14 نمبر قاعده د معتلو دا وجوبي ده او یو جز لري او قاعده داسې ده چې کله په یو کلمه کې وو او یا جمع شي وو او یا په یو کلمه کې یو ځای راغلی او اولنې پکې ساکني نو دغه وو به په یا سره بدلولی شي ښه دا وجوبي قاعده ده چې دا وو به په یا سره بدلې نو هلته خو یوه یا بیا خپله د نو څو یاګانې شوې دوه نو بیا به یوه یا په بله یا کې مغم کولی شي مثال لکه سیدون دا په اصل کې وو سیودون نو ګوره یا او وو دواړه په یوه کلمه کې راله اول پکې ساکن و دا وو بدل شو په یا سره بیا یوه یا په بله یا کې مدغم شوه سیدون ته جوړ شو د دې قاعدې لپاره دا دوه شرایط دي چې دغه وو او یا به د چا نه بدل کې نه وي راغلي د ملحقاتو نه بني که چا نه بدل کې راغلي نو بس بیا به پکې ملال تعلیل د یو بل سره به نشي بدلولی وو په یا سره او که د ملحقاتو نه راغلو نو بیا خو الحاق باطلیږي نو دې وجې نو پکې بیا اعلال تعلیل نشي کولی قاعده نمبر 14 د معتلو دا قاعده وجوبي ده او یو جز لري او قاعده دا ده چې د فعول په وزن باندې چې کوم اسم کنه د فعول په وزن او د هغې په آخر کې دوه وونه راغلي دوه نو دواړه به په یا سره بدلولی شي مثال لکه دولیون دا په اصل کې وو دلوون نو دا دلوون فعول وزن دی قاعده دا ده چې کم یو فعول وزني په آخره کې دوه وونه راغلي دواړه په یا سره بدل شو یوه یا په بله یا کې مدغم شوه دولیون ته جوړ شو ځکه یا به ځانه ماقبل کسره غواړي نو دولیون شو او د مناسبت د وجې نه دغه فا کلمې له ورسره هم کسره ورکول جایز دي په دې کې دلیون ویل هم جایز دي قاعده نمبر 15 دا قاعده وجوبي ده او دوه اجزا لري جز نمبر 1 کله چې د اسم د لام کلمې په ځای باندې وو بعد ضمه راغلی نو دغه وو به وجوبا په یا سره بدلولی شي مثال لکه عدلون دا په اصل کې وو عدلون نو دا عدلون اسم دی د لام کلمې په ځای باندې وو راغلی دی بعد ضمه دا ګورئ عدلون دا وو بعد ضمه راغلی دی دا وو بدل شو په یا سره نو بیا یا ځانه ماقبل کسره غواړي نو د یا نه ماقبل به کسره ورکې او دغه یا دا و چې تا په یا سره بدل کړه دا به په حالت رفع جری کې ساکن کې نو چې کله تا دا ساکن کو نو بیا تنوین نون ساکن ته وي او دغه یام ساکن شو نو د التقاء د ساکنونو د وجې نه به دا بیا حذف کېږي لکه عدلون دلته پاتې شوی دی عدلین به بیا وایي چې شی به وایي عدلین نو دا عدلونو اصل کې عدلونو وو بعد ضمه راغی نو دا وو خو بدل شو په یا سره او ما قبل د یا نه کسره پکار دلته کسره راغلی ده بیا دغه وو چې په حالت رفع جری کې ساکن شو نو التقاء ساکنونو د وجې نه دغه یا حذف شو عدلین پاتې شو جز نمبر 2 دا قاعده په دې مثال کې یادوي دې مثال کې تاسو یاد کړئ نو قاعده به یادوي که دا مثال کې ونه چولو دا قاعده تاسو نه هېرېږي ګورئ نو دغه رنګ دا په مثال کې یادوي جز نمبر 2 دا دی که د اسم د لام کلمې په ځای باندې یا راشي بعد ضمه هغه وو راغلی بعد ضمه او دلته یا راشي بعد ضمه نو صرف دا ما قبل ضمه به څه چل کې دا په کسرې سره بدلی هلته خو یا راغلی ده کنه خو بعد ضمه ده او یا ځنه ما قبل څه غواړي کسره نو دا ما قبل ضمه په کسرې سره بدل شي مثال لکه عزب په اصل کې عزب یونو
نو دا یا راغلی دا بعد زما دا په کسرې سره بدل شو ازبن ته جوړ شو ښه ازبیون چې شته جوړ شو ازبیون ښه نو بیا چلو شو په حالت رفع جری کې به دغه یا ساکن کولی شي کنه په یا باندې حرکت چې کوم دی دا ثقیل دی نو دغه یا چې ساکن کړی شو نو تنوین سره التقا د ساکنین رااله نو د وجه دا یا حذف شو او ازبن پاتې شو ښه نو دا ازبن په اصل کې سو ازبیون قاعده دا ده چې د اسم په اخر کې یا بعد ضمه راغلی نو دا ما قبل ضمه په کسرې سره بدلول شي ازبیون شو په حالت رفع جری کې به دا یا ساکن کولی شي التقا د ساکنین د وجه نه به یا حذف کولی شي ازبن ته پاتې شو قاعده نمبر 15 دا وشو د معطلو 14 نمبر قاعده چې دا وجوبي ده او دوه اجزا لري جز نمبر 1 کې دا دی چې کله د الف د اسم فاعل نه پس د عین کلمې په ځای باندې وو واقع شو دا وجوبا په همزه سره بدلول شي کله چې قائلون فاعلون د اسم فاعل صيغه ده کنه کله چې د اسم فاعل د دې الف نه وروستو د عین کلمې په ځای باندې قاف واو لام دا به کې اصلي حروف دي نو کله چې د اسم فاعل نه پس په ځای د عین کلمې باندې د الف د اسم فاعل له د دې نه وروستو د عین کلمه ده چې کله د عین کلمې په ځای باندې وو راغی نو دا به په امزه سره بدلول شي دا واجب دی لکه قائلون دا به امزه وي قائلون اصل کې سو قاولون او دویم نمبر جوړ څه دی بس د دې په شان دی خدا وو راغلی دی هغه یا کله چې د اسم فاعل د الف د اسم فاعل نه وروستو د عین کلمې په ځای باندې یا راغلی دا به وجوبا په امزه سره بدلول شي لکه بائعون اصل کې وو بائعون اسانه قاعده ده قاعده نمبر 17 چې دا قاعده نمبر 17 دا قاعده وجوبي ده او دو اجزا لري ها جز نمبر 1 الف زائده د الف زائده نه پس په اخره کې چې وو راشي دا وجوبا په همزه سره بدلول شي ها د الف زائده نه وروستو په طرف کې په اخره کې وو راشي دا وجوبا په همزه سره بدلول شي لکه وګوره دعاء دا همزه چې دا په اصل کې سو دعاون و دا وو نو کله د دې الف زائده نه وروستو چې کله دغه وو راشي په اخره کې دا په همزه سره بدلول شي دعاء ته جوړ شوی دی دویم نمبر جزء دی کله چې د الف زائده نه وروستو په طرف کې یا راشي دا به وجوبا په همزه سره بدلول شي دغه د وو خبره ودا ده یا لکه څنګه چلته دا وو دا بل دی دویم جزء دی یا دا اول جزء د وو دویم جزء دی یا کله چې د الف زائده نه وروستو په طرف کې یا راغلی وي وجوبا په همزه سره بدلول شي لکه احیاء اصل کې احیاء د حیون جمع ده مضاف ثلاثي دی